الله تعالی زمونږ د ټولو دا ناسته په خپل دربار کې قبوله کړه. الله مونږ ټولو ته د قرآن عظیم الشان صحیح فهم او پوهه را نصیب کا. الله مونږ ټولو ته د خپل علم نه علم راکا. الله مونږ ته د خپل پوهې نه پوهه راکا. الله زمونږ ګناهونه، زمونږ خطاګانې، زمونږ غلطۍ الله په تمامو باندې د عفو قلم راښکا. الله زمونږ د تمامو ګناهونو نه درګذر فرمایا. رب ذوالجلال زمونږ په ګناهونو او زمونږ خطاګانو د وجې نه الله مونږ د خپل رحمت نه ملرې کو. الله زمونږ پړونو کې خپل محبت پیدا کا. الله د قرآن محبت پکې پیدا کا. الله د علماو د نیکانو خلق و عظمت و محبت زمونږ پړونو کې پیدا کا. الله زمونږ پړونو کې خپل ذات نه یره پیدا کا. الله د مخلوق او د اسباب او د یرې نه زمونږ د ټول وړونه صفا کا. الله زمونږ پړونو کې د خپل ذات نه تمه پیدا کا. د مخلوق او د اسباب او د تمې نه الله زمونږ د ټول وړونه صفا کا. الله مونږ ټولو ته حلال روزي پراخه راکا. الله مونږ د خپل ذات عالیه نه ما سوا چرې د انسان در ته مه ودرو. الله چرې مو د انسان در ته مه محتاجه کو. الله همیشه مو خپل در ته محتاجه وساته. الله زمونږ چې څومره حاجتونه دي، زمونږ چې څومره ضرورتونه دي، الله د خپل غیب خزانو نه برابر کا. الله مونږ ټولو ته د حیا، د عزت، د تقوا، د عفت او د پاک دامنۍ والا ژوند را نصیب کا. الله تعالی مونږ ټول د بې عزتۍ نه، بې شرمۍ نه، د بدنامۍ نه، د بې عزتۍ نه الله تعالی محفوظ وساته. الله په خپلو تمامو تیرو کړو ګناهونو د توبې او د جړا او د استغفار او د ندامت توفیق راته را نصیب کا. الله زمونږ پړونو کې تواضع، عاجزي، انکساري پیدا کا. الله مونږ د تکبر نه، لویۍ نه، ریا، نوم، ناموس او د عجب او د خودپسندۍ نه وساته. الله د زندګۍ په هره لحظه کې مونږ سره خپل مدد او خپل نصرت شامل حال کا. الله مونږ د امتحاناتو، د وباګانو، بلاګانو نه وساته. الله مونږ د سختو حادثو نه وساته. الله مونږ د اکسیډنټونو نه وساته. الله مونږ د شلیدو، د ګوډېدو، د ړندېدو، د لیوني کېدو نه وساته. الله مونږ د سیلابونو، د زلزلو نه وساته. رب ذوالجلال مونږ د خرابو بیمارو، د لا علاج مرضونو نه وساته. الله کمی بیماری، کم مرضونه چې درنی دي او تاوانی مرضونه دي، الله زمونږ ته حفاظت وکړه. الہ العالمین د آخر زمانې د شرونو، د فتنو او د دجال د شر نه مو وساته. الله مونږ ټول د ایمان د زوال نه وساته. الله تعالی زمونږ د ټولو په نظرونو کې، زمونږ د ټولو پړونو کې، په نارینو او په زنانو کې حیا پیدا کا. الله زمونږ د مسجدونو، د مدرسو حفاظت وکا. الله زمونږ د مرکزونو، د خانقاهونو، د سنگرونو حفاظت وکا. الله د مسلمانانو د مال او د جان او د عزت حفاظت وکا. الله بیمارانو له شفا ورکا. الله د خپل خولې لاړې او د خپل کور اوبه ورله د شفا ذریعه جوړه کا. زمونږ یو ډېر ښه ملګری طارق باچا ته دعا وکوي، بیمار دی چې الله تعالی ورته شفا ورکي. الہ العالمین څومره مسلمانان به اولاد دي، الله تمام ته نیک صالح دیندار اولاد ورکا. الله څومره مسلمانان نارینه اولاد نشته، الله نارینه اولاد ورته ورکا. الله د چا اولاد د والدینو نافرمان دي، د والدینو فرمان برداري جوړ کا. الله تعالی څومره مسلمانان هم قرضدار دي، قرضې ولا د غیب نه ادا کا. ضرورتمند دي، ضرورتونه ولا د خپل در نه برابر کا. الله زمونږ د ټولو د حرمینو شریفینو زیارتونه بار بار نصیب کا. الله د مقبول حجونو او د عمرو په سعادتونو باندې مو سرفراز کا. الله د امت مسلمه ټولو مردگانو ته بخښنه وکړه. الله د تمامو درجې بلندې کا. الله مونږ سره په دې مجلس کې دا کم ملګري ناست دي یا بهر اوریدونکي دي، الله ټولو ته خیر ورکا. الله زمونږ د ټولو د معافۍ، د مغفرت او د بخښنې فیصلې وفرمایا. الله د دوی په رزق کې، په عمر کې، په اولاد، په صحتونو، په کاروبارونو کې والله الله برکتونه واچو. الله تعالی د انبیاو، د شهداو، د صدیقینو، د صالحینو ګاونډګري ورته په جنت کې نصیب کا. الله مونږ ته چې چا هم د دعا ویلي دي، زمونږ د ملګرو ته ویلي دي، الله د تمامو جایز دعاګانې قبول کا. الله د تمامو جایز تمناګانې پوره کا. الله د تمامو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا. الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکا. الله په مونږ باندې تر قدر تر حاجته پورې د رحمت توبو باران نازل کا. الله زمونږ ګناهونو ته، زمونږ خطاګانو ته، الله زمونږ غلطو ته مګوره.
الله مونږ خو ستا بندګان یو الله زمونږ نه به غلطي کېږي الله زمونږ نه که خطا کېږي الله په مونږ باندې خپل رحمت مه بندو الله مونږ ټولو سره د احسان او د کرم معامله وکړه رب ذوالجلال زمونږ د ټولو د معافۍ فیصلې وفرمایا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.